إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. حضار محترمين سامعين اوریدونکو خلقو سوجمی مخکمو د مور پلار په حق د مور پلار په حقوق کې بیان کړي وو سناسلج نور هم بیان فاتو غواړم چې تاسو ته هغه درته پیش کم او درته وړاندې کم. د خداوند متعال اکثر داسي په قرآن مجید کې قانون یږدي چې چیرته دا وایي چې زما عبادت کوي صرف زما عبادت وکاس نو هلته بس ډایرکټ دا وسره یږدي چې خپل د مور او پلار سره شګړه کوي خپل د مور او پلار سره ښه سلوک کواس. خداوند متعال فرمائے وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا رب دا امر کوي چې صرف د الله عبادت وکاس دا یو او د مور او پلار سره شګړه کوي. بل ځای خداوند متعال فرمایي ووصینا الانسان بوالديه احسانا. الله وايي موږ وصیت کوو انسان ته چې خپل د مور او پلار سره ښه کوي. بل ځای خداوند متعال فرمایي ووصینا الانسان بوالديه حسنا. الله وايي موږ وصیت او نصیحت کوو و انسان ته چې خپل د مور او پلار سره ښه سلوک کواس. بل ځای خداوند متعال فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکریه ادا کا او خپل د مور او پلار شکریه ادا کا. زما شکریه ادا کا خپل د مور او پلار شکریه ادا کا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په قرآن مجید کې درې داسې شیان دي چې هغه خداوند متعال مکرر دو ذکر کړي دي. کچیرته یو سړی را ولاړ سي یو وکي بل ونه کی نو دا یوي چې کړی دی دا هم الله نه قبلوي تر څو پورې چې دواړه یو ځای نه کړي. کم شان دي؟ اولنی خداوند متعال فرمایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. اے انسانانو اے مسلمانانو اطاعت د الله اطاعت د رسول وکي. یو سړی را ولاړ سو صرف اطاعت د الله کوي اطاعت د رسول نه کوي نو دا اطاعت قابل قبول نه دی و الله لره تر څو پورې چې د دواړو اطاعت یې نه کړی اطاعت د الله او اطاعت د رسول یې چې نه کړی تر هغه وخت پورې د یو اطاعت الله په دربار کې قابل قبول نه دی. دویم خداوند متعال فرمایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. المنځونه وکاس او زکاتونه ورکوي. نو کچیرته یو سړی را ولاړ سي صرف منځونه کوي تهجد کوي او دا رقم صلات خمسه کوي 15 وخت لمونځ خپل په ټیم سره کوي خو لیکن زکات نه ورکوي
یا یو سړی دی زکات ورکوي خپل پوره زکات ورکوي خو لیکن لمونځ نه کوي نو خداوند متعال یو نه قبلوي تر څو پورې چې دواړه یې نه یې کړي که چېرته دی راولاړ سو لمونځ او زکات یې دواړه جوړه وکړله نو الله یې قبلوي که په دغه دواړو کې یو وکه یو یې پرېښوی دا یو هم الله نه قبلوي دریم خداوند متعال فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکریه ادا کا او خپل د مور و پلار شکریه ادا کا زما ته شکر وکه خپل د مور و پلار ته شکر وکه نو که چېرته یو سړی راولاړ سي او ووایي چې یا الله زه ستا شکریه ادا کوم زه دې مسلمان پیدا کړی یم زه دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی پیدا کړی یم په ما دې احسان کړی دی یا الله زه ستا شکریه ادا کوم خو لیکن خپل د مور و پلار شکریه نه ادا کوي خپل د مور و پلار سره شګړه نه کوي خپل د مور و پلار سره احسان نه کوي نو الله وایي چې انسانه زه دا ستا شکریه قابل قبول خپل په دربار کې نه ګرځوم تر څو پورې چې خپل د مور و پلار شکریه ادا نه کوي تر هغه وخته پورې تنها زما شکریه زما په دربار کې قابل قبول نه ده نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا درې شیان دي دا شیان چې یو د بل نه سره جدا کیږي دا لازم ملزوم دي اطیعوا الله اطیعوا رسول اقیموا الصلاة واتوا الزکاة ان اشکر لی ولوالدیک دا دواړه سره لازم دا درې سره لازم او ملزوم دي نو مطلب می دا و چې الله موږ ته د مور و پلار په ادب کې ډېره ښه نازکه لار د جنت ایښې ده ډېره اسانه لار الله موږ ته د جنت ایښې ده د مور و پلار په شګړې کې د مور و پلار سره ښه سلوک کول د مور و پلار سره چې سپین ږیري سي نرمه لهجه خبرې کول حسن بصري رحمت الله علیه به دا قانون و چې کله به د مریدانو څخه فارغه سو بیا به ماخوستن ټیم مور ته به راغی مور سره به یو غړی کښېنستی تر هغه وخته پورې به دی نه بیده کېدی تر څو پورې چې مور ورته ولې نه وایي چې ورځه ولاړ سه حسنه بیده سه یو ورځ داسې وسوله چې دی کله د مریدانو نه فارغه سو او راغی چې ګوري مور مبارکه یې بیده ده پښو ته ورته ودرېدی ورته ویې کتله او دا جرأت هم ونه کوي چې خپل مور راویښه کړي او اجازه ځنې وغواړي خو لیکن دا حدیث ورته په یاد سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار تر قدمو لاندې جنت دی پښو ته ورته ولاړ دی دی داسې پښو ته ورته ټیټ سو یا یې پښې ځینې مچ کړلې دغسې په خوب کې یا خپله ژره مبارکه راواخیستله د ده د پښو تر تلو لاندې داسې ووله او بیا ولاړې خپل بسترې ته بیده سو سهار را پاسېږي خپل مریدانو ته وایي وایي چا به خوب نه لیدلی یو مرید ورته فرمایي چې حسن صاحب حسن بصري رحمت الله علیه پیر صاحب مرشد صاحب ما خوب لیدلی دی وایي څه خوب دی ولیدی وایي ما خوب ولیدله چې ته په جنت کې دننه په جنت کې شور او سیر کوې تګ واخوا دېخوا چکر وایه ما دننه په جنت کې ولیدلی نو حسن بصري رحمت الله علیه ورته فرمایي چې یقینا هم زه د شپې جنت ته تللی وم ولې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور و پلار تر قدم لاندې جنتونه دي نو ما هم خپل ژره مبارکه تر مور قدم لاندې وموږله او مچ مې کړله نو زه یقینا جنت ته تللی یم نو ډېره اسانه لار ده ډېره خوندوره لار ده خو افسوس دا چې نن سبا موږ ځنې دا یو عظیم نعمت زموږ د لاسه وتی دی پلار ته خو بلکل ادب نه ورکوو بلکل د پلار په سترګه ورته ګورو نه مور ته بلکل د مور په سترګه ورته ګورو نه دا خلاصه کوي چې په مجلس کې ناست دي سپین ږیری مور پلار دی یو خبره وکړي او بیا دا ورته ووایه څنګه دې په خوله راځي چې سپین ږیری ته نه پوهېږي په دې باندې ته قرار کښېنه ته په دې باندې نه پوهېږي او حالانکه که سوچ وکړې ته پیدا د چا نه یې د چا د اوبو نه پیدا یې چا تا ته تربیت درکړی دی خپل د زړه وینه یې د باندې خوړلې ده د زړه بند یې د زړه ټوټه یې چې مریض یې دی د سره مریض وي چې په تا تکلیف راسي دی د سره تکلیف وي چې پر تا مصیبت راسي دی تر تا ډېر غمجن او پریشانه وي او بیا په مجلس کې ورته وایي چې ته په څه پوهېږې دا نوې عصري زمانه ده وایي ته په دې نه پوهېږې نوې عصري زمانه ده وایي
په نن دور کې یو داسې قصه پیښه سوله. یو پلار د خپل زامنو ته ویل چې دا پیکان پرېږده، دا پیکان غوړ غوړ پیکان ګرځه بس دا مه کوئ. خپل خولۍ په سر کاساو، په شریعت باندې روان سئ، د شریعت په چوکاټ کې ځاس. سرونه مو غوړ کړي دي او خولۍ نسته او لنډې جامې کوئ او دا دی هغه دی وصیت نصیحت یې ورته کوئ. هغه زامنو ورته وویله وایي دا نوی پیشن دی، په دې ته نه پوهېږي پلاره، دا نوی پیشن دی، دا نوی پیشن دی. وایي صحیح ده، پلار یې پوه ډېر عقلمند وایي صحیح ده نوی پیشن دی. یو ماښام داسې وسوله چې د بچي میلمانه یې وه، ښه مخور میلمانه یې وه، ځوانان ښه داسې مخور چې دوی د قدرمن میلمانه وه. هغه میلمانه وه، ماښام یې پلار ته وویله چې بابا ماښام میلمانه دي. وایي صحیح ده، صحیح ده چې میلمانه دي. د میلمستوب د میلمانه د راتګ نه مخکې دی په میرخانې کې کښېنستی او خپل جامه یې وباسله، بربنډ خپل میرخانې کې مخامخ کښېنستی. هغه بچیان چې راغله وایي بابا لیونی څه وایې که څه بله دا څه کوې؟ وایي بچیانو دا نوی پیشن دی. بچیانو وایي دا نوی پیشن دی. وایي څنګه نوی پیشن دی؟ وایي ما تاسو ته وویل چې خپل سرونه غوړ مه ګرځواس او خولۍ په سر کاساو، دا مه کوئ، دا مه کوئ. تاسو وایي نوی پیشن دی، دا هم نوی پیشن دی. زه ناست یم ولاکې مې تر څو ایسته کې تر څو پورې چې زما خبره مو منلې نه وي. نو هغه حق حیران سو، اوس مېلمانه هم را روان دي. وایي نو ورته وویل چې بابا که زموږ قسم دی چې ته څه وایې موږ به هغه کوو. نو وایي دا نوی پیشن دی. وایي نو مور و پلار ته سپک کتل دا په الله باندې ډېر بد اثر کوي، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډېر بد اثر کوي. ما مخکې درته وویله چې مور و پلار چې راضي وي درنه الله در څخه راضي وي. که مور و پلار درنه خفه وه الله درنه خفه دی. دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي، دا خبره صادقه ده، رښتینې ده. رضا الربی فی رضا الوالدی، رضا د الله دا په رضا د مور و پلار کې ده. رضا د الله دا د مور و پلار په رضا کې ده. قهر د الله دا د مور و پلار په قهر کې دی. که چیرې ستا نه مور و پلار راضي وه په صدق سره په رښتیا سره ته پوسه چې ما الله ما نه راضي دی، او که چیرې مور و پلار ته په قهر وه ته پوسه چې الله ما ته په قهر دی. او د مور و پلار په دعا کې، د مور و پلار په دعا کې خامخا د مور و پلار دعا قبلیږي، خامخا قبلیږي. چې بچي ته مور و پلار دعا کوي خامخا قبلیږي. او که تاسو ووایئ چې اوس ولې نه قبلیږي، دا خو هر وخت بچیانو ته مور و پلار دعاوې کوي، خو لیکن تاسو وایئ دا چلاکي مه کوئ چې بس ولې قبوله نه سوله، یا نن قبوله، یا سبا قبوله، یا یو میاشت بعده قبوله، یا یو کال بعده قبوله، یا 10 کاله بعده قبوله، او یا په آخرت کې الله دې اجر ورکوي هغه ستا زوی ته. نو خامخا د مور و پلار دعا قبلیږي، د هغسې ځای نه ځي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي محراب ته منبر ته چې خیږي وایي هلاک دي وي هغه څوک چې زما نوم واخیسته سي او ما باندې درود نه وایي. دا یو غاټه اوږده واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم امین امین وایي، جبرائیل خیری کوي، امین امین امین. منبر ته وختئ چې راکوز سو، اصحاب پوښتنه وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا نه موږ داسې قصه تر اوسه نه وه اورېدلې چې منبر ته وختلې یو وار دې امین ووایي، دومې زینې ته چې وختلې بیا دې امین ووایي، بیا دې امین ووایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ما ته جبرائیل راغی ویې ویل هلاک دي وي هغه څوک چې ستا نوم واخیسته سي او په تا باندې درود نه وایي، ما ول امین. بیا ول هلاک دي وي هغه څوک چې بچا باندې روژه تېرې سي او دته الله مغفرت ونه کړي، ما ورته ول امین. بیا ول هلاک دي وي هغه څوک چې د مور و پلار ژوندي وي او د جنت ته داخل نه سي، ما ورته ول امین. څه مطلب چې مور و پلار ژوندي وي او د جنت ته داخل نه سي؟ دې څه معنا؟ دې معنا دغه ده چې چا مور و پلار ژوندي وي او د جنت ته نه داخلېږي، دا یو محاله خبره، ځکه مور و پلار دعاګانې ورته کوي. د مور و پلار دعاګانې خو قبلېږي، خامخا به د جنت ته داخلېږي. او مور و پلار یې ژوندي وي د جنت ته نه داخلېږي، نو دی دې هلاک و تباه و برباد شي. وایي ما ورته ویل امین.
موسی علیه السلام یو ورځ الله ته وویل چې یا الله ته ما ته په دې دنیا کې دا راوښیه چې ما سره په جنت کې څوک وي زما ملګری او په جنت کې څوک وي نو هغه ورته وویله الله ورته وحی وکړله ورته ویې ویله په جنت کې به ستا ملګری ستا سره ملګری څوک دی په جنت کې به قصاب وي پلانکی ځای کې دی هلته قصابي کوي هلته ورسه هغه ستا جنتي دی ستا جنت ملګری دی دی را روان سو هغه قصاب یې پیدا کړي ورته کښېنستی قصاب خپل غوښه سره تقسیم یې کړل غوښه یې ورکړله اخوا دېخوا د ده سره یو داسې یو کټورۍ غوندې و یو داسې کاسه غوندې وه داسې اوږد داسې بالټۍ غوندې داسې ورسره و بس هغه یې ځان سره راواخېستلو را روان سو ما ته یې وویله چې ځوانه نه پېژنده چې موسی علیه السلام دی وایي ځوانه ما سره مېلمه کېږي موسی علیه السلام ورته وویله چې و ستا سره زه مېلمه کېږم ماښام یې راوستی کور ته اوس هغه بالټي کې چې کوم دی هلته یو شی پروت دی زه نه وینم چې کوم شی دی خو په ډوډۍ باندې ناست یو چې کله یوه ګوله دی راواخلي خپل په خوله یې کړي دوې ګولې راواخلي هلته یې ورکوي هغه بالټي کې ورښته کړي هغو ته یې ورکوي یوه ګوله خپله په خوله کې دوې ګولې راواخلي هلته بالټي کې چې کوم دننه چې کوم شی دی هغه ته یې ورکړي په خوله یې کړي ورته وایي زه حق حیران شوم چې دا څه کیسه ده وایي اچانک وایي د دروازې د کوټې دروازه وټکېدله وایي چې دروازه وټکېدله وایي هغه ځوان ور ولاړ شو دا کوم شي کې چې کوم شی دا پرېښول ور ولاړ شو چې ور ولاړ شو وایي ما داسې وکتل ورته چې ومې کتله وایي د مور و پلار دونې کمزوره سوي وه دونه کمزوره سوي وه چې مکمل یو غوښه ځینې جوړه سوې وه داسې هډوکي و غوښه ټول سره یو سوي وه نور خبرې وبرې نه سوې کولی خالي دومره وه چې ګوله به ورته نرمه کړله بیا په خولې کې ورکوله مور ته یې په خولې کې ورکړه او پلار ته یې په خولې کې ورکړله خو وایي د مور دا شونډان یې داسې رپېدله لکه څوک چې خبرې کوي وایي ما ته یې پلار داسې وکتله مور یې خبرې نه شي کولی وایي ویې خندله وایي چې ویې خندله په خندا کې بارون وفات سو مړ سو وایي هغه ځوان چې راغی چې ویې کتل هغه چې په کوم مور و پلار یې په کوم شي کې پراته دي چې ویې کتله چې مور و پلار یې دواړه مړه دي هغه ځوان داسې ورته وکتله ورته ویې ویل موسی علیه السلام یې د ورته ویل وایي په څه شي دې وپېژندلم زه موسی علیه السلام یم وایي ما په دې وپېژندلې چې په ځوانۍ کې زما پلار دا دعا کوله چې خدای پاکه تر هغه وخته پورې ما ته مرګ مه راوله تر څو پورې زه موسی علیه السلام سره دیدار کوم نو زه پوه شوم چې زما پلار په حق ورسېدي زه پوه شوم چې ته موسی علیه السلام یې وایي ښه وایي دا مور دې دا شونډان سره پار رپوله دا شونډان وایي دا چې کله ځوانه وه ما به دې ته ډوډۍ ورکوله وایي چې کله مې به مړه کړل ده به راته وویل چې خدای پاک دې په جنت کې د موسی علیه السلام سره یو ځای کړه وایي دا دعا بیا همیشه راته کوله وایي اوس هم چې زه دا مړه کړمه شونډان رپوي وایي زه پوهېږم چې دی ماته دا دعا کوي چې خدای پاک د موسی علیه السلام سره یو ځای کړه په جنت کې موسی علیه السلام ورته فرمایي چې ای ځوانه ابشر زیری در کوم تا لره چې ما ته الله وحی وکړله چې ستا د مور دعا ستا په حق کې قبلېدلې ده ته په ورځ د قیامت ما سره په جنت کې یو ځای دا د موسی علیه السلام د ځوان هغه واقعه ده چې مور دعا ورته کوي او مور دعا یې قبلیږي الله یې د موسی علیه السلام په جنت کې یو ځای سیر ورکوي او دا هغه رقم مخکې هم دا واقعه ما ته بیان کړې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې خپل مور او پلار ته د هغه د سترګو منځ چې کوم دی چې تندی دی یو واره په نظر د رحمت ورته وګوري الله د یو حج ثواب ورکوي په نظر د رحمت چې ورته وګوري اصحاب پوښتنه وکړل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم
که په یو ورځ کې سړی 80 واره ورته وګوري الله دومره ثوابونه ورکوي لکه 80 حج چې کړي وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې که 80 واره خپل مور و پلار تندي ته په نظر د رحمت ورته وګوري الله به د 80 حجو ثواب ورکوي. د الله رحمت هغه ډیر، د الله اجر ثواب هغه ډیر دی. د الله په رحمت کې به، د الله په ثوابو کې به، د الله په خزانو کې به کمی هم رانسي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې هم تاسو د مور و پلار سره تګ کواس نو مخ ته تګ مه کواس، شاته ځینې ځه. او بیا څه وایي؟ وایي بل دا چې خپل مور و پلار ته په نامه باندې آواز مه کوه چې بالفرض محمد عمر او پلانکی او پلانکی، دا یو بې ادبي ده. بلکې آواز څه ورته کوه؟ ای بابا کا، ای پلار جانه، ای دادا، ای دادا، ای ادي، داسې آواز ورته کوه. نو عیسی علیه السلام یو ورځ الله وحی ورته وکړ عیسی علیه السلام ته چې ای عیسی د دریاب خواته روان سه، چکر ولګوه. دی دریاب خواته ولاړې، اخوا دې خوا یې وکتله چې ګوري چې هېڅ شی میلاو نه سو. د ده یو وزیر و په نامه د آصف بن برخیا. هغه وزیر ته وویله چې ته په دا دریاب کې غوټه ووکه یو شی دې پیدا کړو. دی راځي آصف په دریاب کې غوټه وهي، په دریاب کې غوټه ووله، ویې کتل ویې کتل ویې کتل ویې کتله، یو قبه یې پیدا کړل. قبه په عربي کې یو کوټې ته وایي، که هغه د خیمې نه جوړي که د لرګیو جوړوي هغه کوټې ته وایي. دا یې پیدا کړله قبه. دا یې راوباسه، سلیمان علیه السلام مخکې پیش کړل چې ویې کتل د دې قبې 4 دروازې دي. 4 دروازې، هره دروازه یې د سرو زرو، د سپینو زرو، د یاقوتو، د مرجان نه جوړه ده. چې کله ور داخل سو دننه ورغی چې یو حسین ځوان، یو شایسته ځوان په ملانځه باندې ولاړ دی، لمونځ کوي الله لره. او دروازې خلاصې هم دي، باوجود د دې نه چې دروازې خلاصې دي هم اوبه دغه قبې ته نه ننوتلې. هغه ځوان سړي پوښتنه کوي، ځوان ته وایي چې ای ځوانه حال راته بیان کړه، دا څه حال دی، څه قصه ده، دلته راغلی څنګه یې؟ هغه ځوان ورته فرمایي چې ای عیسی علیه السلام 80 کاله مې خپل د مور و پلار خدمت وکړي، خو چې کله به ما د پلار خدمت کوئ ما ته به دا دعا کوله چې ای زویه الله دې تا ته دومره عمر درکړي، دومره زیات عمر دې درکړي چې انتها یې نه وي، او دا ټول عمر دې الله ستا د الله په عبادت کې مصرف سي. او کله مې چې به د مور خدمت کوئ په وخت د زکندن کې مور راته وویله چې ای زویه الله دې داسې ځای تا ته درکړي چې نه اسمان وي نه مځکه وي، نه په اسمان کې وي نه په مځکه کې وي، او داسې ځای دې الله تا ته درکړي چې ته د شیطان د وسوسو نه محفوظ یې. وایي مور و پلار مې مړه سوله، دریاب خواته چې رالم، دریاب خواته چې رالم دا قبه مې ولیدل، په دې کې چې ور داخل سومه هغه دریاب په منځ کې ننواسلمه. اوس په داسې دریاب کې و چې نه اسمان دی نه مځکه ده، مور پلار دعاګانې دواړې قبله سوي دي، نه اسمان نه مځکه. ښه وایي کوم وخت و چې ته قبې ته ننوتلې؟ عیسی علیه السلام ورته فرمایي وایي د ابراهیم علیه السلام وخت و، د هغه دور و، د هغه زمانه و، د هغه نبوت و. عیسی علیه السلام خپل تواریخ خلکو ته وویل چې تاریخ تاسو ضرب کې تقسیم یې کوي څومره وخت کېږي د هغه وخته، چې ضرب یې کوي تقریبا 1400 کاله د ابراهیم علیه السلام د وخت نه تېر شوي وو تر عیسی علیه السلام پورې. ګورئ دا د مور و پلار دعا وه، امې د مور دعا قبله سوې وه، امې د پلار دعا قبله سوې وه. پلار یې ورته ویلي الله دې عمر دراز درکړي چې د الله په عبادت کې مصرف کړي. 1400 کاله دی په عبادت کې اخته و، لا هم په ژړې کې سپین تار نه و پیدا سوی، لا ځوان و، کېدای شي اوس هم دا ژوندی وي، د الله عبادت کوي. او مور دا دعا کړې وه خدای پاک دې داسې ځای درکړي چې نه په اسمان کې وي نه په مځکه کې وي، داسې ځای و نه په اسمان کې و نه په مځکه کې و، او د شیطان د وسوسو نه دې الله محفوظ وساته. په دریاب په منځ کې د شیطان وسوسه بیا څنګه ورځي؟ وایي دا خوراک څنګه کوې؟
عیسی علیه السلام ورته وویله وایي یو مرغه دی ما ته داسې تک شین یو شی راوي هغه چې وخورمه دومره خوندور وي چې هم مې موړ کړي هم مې تنده راسې نیورکې کړي هم بیر راسې نیورکې کړي هم لوږه راسې نیورکې کړي هم یخني راسې نیورکې کړي هم ګرمي راسې نیورکې ټول شی راسې نیورکې کړي دا خورم وایي دا څه وجه وه دا وجه دا وه چې د مور و پلار دعا ورسره وه شیخ ادریس صاحب یو واقعه بیانوي ده عبدالرحمن سدیس دا د بیت الله شریفي د بیت الله شریفي هغه امام دی امامان خو ډېر خو دا مشهوره امام دی عبدالرحمن سدیس صاحب وایي عبدالرحمن سدیس خپل په مناقبو کې وایي دا وایي زه چې کوچنی وم ډېر شوخ وم هر وخت مې به د مور سره جګړه کول هر وخت وایي چې کله هم جګړه ورسره وکړله وایي دی به د شراب په ځای دا راته وکړل چې زه خدای پاک یې د بیت الله شریفي امام که وایي بیا مې جګړه ورسره وکړه جنګ مې ورسره وکړه بیا به راته وویل په جنګ و جګړې کې غصه به هم راته وه زه د بیت الله شریفي امام سي زه د بیت الله شریفي امام سي زه د حرم شریفي امام سي په جنګ کې به راته ویله وایي هغه د مور دعاوې دي چې اوس د بیت الله شریفي امام یم وایي د حرم شریفي امام یم نو خداوند متعال څه فرمایي الله وایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا په دې آیت کې خداوند متعال شپږ شیان ذکر کوي د مور او پلار په حق چې دا شپږ شیان به د مور او پلار سره کوس اول وبالوالدين احسانا د مور او پلار سره ښه کوس د مور او پلار سره ښه کوئ که څه هم کافر هم وي د مور او پلار سره ښه کوس صرف دا یې مه منه که مور او پلار یې کافر و که درته ویل چې کافر څه دا یې مه منه خو بیا هم ښه به ورسره کوې بیا به هم ښه ورسره کوې بیا الله څه وایي اما یبلغن عندك الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف وایي که چېرته ستا مور پلار دواړه سپینږیري سي یا یو پکې سپینډری سي چې یا مور دی یا پلار ده نو فلا تقل لهما اف مور پلار ته به اف هم نه کوې اف مفسرین په دې کې ډېرې خبرې کوي د اف صحیح تفسیر هغه دا دی چې داسې خبره به نه کوې چې تر دې نور لاندې بله بده خبره نه وي بس تر دې نور بده خبره لاندې جوړېږي نو داسې خبره به نه کوې یا د اف معنا خپله اف وکاس داسې به نه کوې چې ستړی هلاکه راسې د مزدوري راسې ستړی یې سړی نو مور پلار ته مخ کښېنه چې مخامخ کښېنه بیا وایي اوف مور یې ستړی یم پلاره ستړی یم ځکه د هغه زړه درد کوي پر تا باندې بیا اوف مه ورته وایه الله دلته ولې سپینږیرتوب لګولی دی یعنې په ځوانۍ کې خدای هم مثال په طور جرأت لري طاقت لري خپل کار په خپله کولی سي سپینږیرتوب کې دا خبره مه ورته کوه دی خو ځکه دی بیا ناامیدي ورته دیریږي چې ګوره زه سپینډرې سم اوس ماته دا اوف دا بدې خبرې کوې ولا تنهرهما دویم خبر الله دا کوي ولا تنهرهما رټنه مه ورته وکوه زورونه مه ورکوه ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما زورونه لټنه مه ورکوه څنګه زورونه لکه مخکې ما ته وویل چې په مجلس کې ناست دی ورته ووایه چې سپینډرې ته په څه پوهېږې پلاره دا نوې عصري زمانه ده یا پلار ته دا مجلس کې خبرې مه کوه زه په تا شرمېږم یا داسې زورونه خبره ورته کوې دا مه ورته وایه الله وایي الله پنځلسم پاره کې الله موږ ته وایي او بل وقل لهما قولا کریما دریم دا الله وایي څلورم چې نرمې نرمې خبرې ورسره کوه په نرمه لهجه خبرې ورسره کوه دا خپل ماشومتوب را په یاد کته یو وار چې کله ماشوم وې تا سره څنګه په نرمه خبرې کولې ستا سره څنګه په نرمه لهجه خبرې در سره کولې ستا سره څنګه په نیمه ژبه خبرې سره کولې بچی وو بچکه وو وراسه وو په نیمه ژبه خبرې سره کولې چې کله ځوان سوې ته نو ته هم خپل د سپینډري بابا سره داسې په نرمه لهجه په نیمه ژبه خبرې ورسره کوه چې بابا که وو پلار جانه وو څنګه یې څنګه نه وقل لهما قولا کریما نرمه خبره ورسره کوئ نرمه لهجه او په دې هم نه خلاصېږي بیا واخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل خپل وزري ورته راکښته که څه مطلب خدمت یې کوه
خدمت یې کوه خو دا خدمت به هم وي من الرحمت دا مې رحمت را په ځکه الله لګوي چې دا خدمت مې د بېغور د وجې نه وي چې یاره سبا ما ته اکا زوی پیغور رانه کي یا سبا ما تربور پیغور رانه کي چې د پلار خدمت یې ونه کوي د مور خدمت یې ونه کوي د پیغور د وجې نه بلکې من الرحمت د رحمت د وجې نه به وي د شفقت د مهربانۍ د وجې به وي دا هم په ذهن کې نه راولي چې د پیغور د وجې زه خپل د مور پلار خدمت کوم چې څوک پیغور رانه کي او په دې هم نه خلاصېږي وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا آخر کې بیا دعا هم ورته کوي چې یا الله زما په مور پلار باندې رحم وکړه لکه څرنګه چې ماته په کوچنوالي کې تربیت راکوي لکه څرنګه چې ماته په کوچنوالي کې تربیت راکوي یا الله ته زما په مور پلار باندې رحم وکړه زما په مور پلار باندې مهرباني وکړه نو حضار محترمینو رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې څلور شیان ذکر کوي چې دا غټې ګناوې دي هغه سې غټې ګناوې خو ډېرې دي خو په دې حدیث کې څلور شیان الاشراک بالله شرک په الله باندې قتل النفس مسلمان چې هغه په قصرته مړ کې بغیر د قصاص نه او یمین غموس قسم خوړل چې هغه ته خبرې چې دا کار سوی دی بیا هم قسم خوري چې والله بالله دا کار نه دی سوی او یا کار نه یې سوی ته ښه پوهېږي چې کار نه دی سوی بیا والله بالله دا کار سوی دی دې ته یمین غموس وایي دې کفاره هم نشته د یمین منعقد کفاره شته خو د یمیني د دې کفاره نشته الله به دې حساب کتاب په ورځ د قیامت د سره کوي دا غټه ګناه ده او بل عقوق الوالدین عاقول د مور پلار عاقول د مور پلار دا غټه ګناه ده عاقول د مور پلار څه معنا چې دا مور پلار عاقړی دی د عاق معنا دا ده ګوره چې مور د توای پلار د توای دا کار وکړه بس عامه معنا یې دا ده چې مور پلار د توای دا کار وکړه ته نه کوي او مور پلار د توای دا کار مکوه ته کوي به دا عاق دی عاق دې ته نه وایي چې سوټۍ د به در پسې راواخې چاله جنګ و جګړه وي د مور پلار خبره نه منل مور ته وایي پلار ته وایي مثابه طور کرکټ مه کوه مور پلار ته وایي ډره مه خره مور پلار ته وایي عیاشي و فحاشي مه کوه مور پلار ته وایي چې لمونځ کوه مور پلار ته وایي روژه ونیسه مور پلار ته وایي چې دا وکه خو لیکن ته نه کوې دا خبره نه منې بس ته عاق نو عاقول د مور پلار دا هم غټه ګناه ده نو حضار محترمینو مطلب مې دا دی چې کله د ښځې او د مور و پلار په منځ کې مقابله راسي ترجیح و مور و پلار ته ورکوئ ترجیح و مور و پلار ته ورکوئ نن سبا خو عکس خبر روانه ده نه ترجیح و چا لره ده و ښځو ته یقینا هم دغسې دی چې مقابله د مور و پلار د ښځې راسي ترجیح و ښځې لره ښځې څه وایي بس صحیح ده وایي ستا خبره صحیح ده د مور و پلار چې د زړه بنده یې د زړه ټوټه یې چې مریض سي دی د باندې مریض وي چې په ژړا سي دی در باندې ژاړي چې درد و مصیبت ته باندې راسي ده یو واقعه درته بیانوم بس یو سړی ووایي په غره کې ایثار سو یوه شپه باران ورباندې راغی طوفان ورباندې راغی ایثار سو څو واره په دغه شپه باران وسو څو واره ورځ راله ده خو ایثار وکتلې چې یو وار ورځ راله ختمه سلو بیا ورځ راله ختمه سلو بیا ورځ راله ختمه سلو ولاړه سهار چې کور ته راغی نو ښځه خو مکرجنه ده ان کیدکن عظیم ډېر مکر دی بیخي زیات د ښځو بیان سهار ما وکړي په مدرسې کې زه چې کله هم د ښځو بیان کوم نو زما شاګردان سرونه کښته واچوي وایي تا هر وخت د ښځو بیان کوې ما ویل دا خو زما علینا البلاغ موږ باندې رسول دي زه به کوم دا نو ښځه خو مکرجنه ده ښځې وویل چې یار ټوله شپه مې ولیده ټوله شپه مې ولیده بالکل خوب نه راته سهار تر ماښام یې تر سهاره پورې ستا په انتظار وم هغه مور مبارکه قرار ناسته ده بس داسې په صبر باندې ناسته ده قرار ناسته ده خړه پړه ناسته ده هغه سړي خو وارث مار کړې وه وایي ښه ته ټوله ورځ شپه ناسته یې وایي وایي څو واره ورځ ولاړه څو واره ورځ ختمه شوله ښځې ته یې وویل هغه خو درواغجنه وه صرف چل بازي یې کول ماښام چې به د سوه ته سهاره پورې ویده وه په ځان خبره نه وه د ځان یې ورته وویل چې 5 واره ورځ ولاړه 5 واره ختمه شوله د ځان یې ورته وویل ده خو پوه شو چې درواغ دې وویل
مور مبارکې خبر نه ده ورته کړې د هغې ناسته ده په صبر باندې عاجزه ناسته ده مور ته وویل مور مبارکې ته ویښه ووایه و بچی زه وښه وم وایي ورځ څو واره ولاړه څو واره ختم شو وایي بچی ورځ 3 واره ولاړه 3 واره ختم شو وایي مور مبارکې د رښتیا هم دغسې دی شپه تا په ویښه تېره کړې ده دا خو هسې چلو چل بازي کوي هسې پریب کوي چلو چل بازي بس ها دا مو دغه حکما لیکي وایي ښځه چې مکرجنه ده یا په ژړا ځان دسې خلاصوي یا په خندا باندې ځان دسې خلاصوي چې کله ګیر راسي یا په ژړا ځان دسې خلاصوي یا په خندا ځان دسې خلاصوي نو محترمینو مطلب دا دی چې باید چې کله مقابله د ښځو د مور پلار راسي مور پلار ته ترجیح ورکوه واقول قولي استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين